په دې حق ورته وګوري چې دغه ماشومانو چې کوم ذهني قسم لا د هغوی نشونما کیږي چې دغه ماشومان په یو چت لاندې د عام ماشوم په شان دي چې هغه ته سره دا محسوسیږي نه چې زه یتیم یم. دا واقعیتاً ډېره د ستاینې وړ خبره ده او دا موډل چې کوم دی ډېر زیات حیران کون دی. تا راته ووایي چې په دې اداره کې داسې کوم خصوصیات دي چې هغه عموماً په نورو یتیمخانو کې یا چې کوم ماشومان هلته سبقونه وي پای کې نه وي. سویل صاحب زه ووایم زموږ په پاکستان کې د یتیمخانو چې کوم کنسپټ دی که نه هغه د جیل شانتې دی. لکه څنګه چې دا واړه چې حوزې کې جمع کړي او ګیټ پسې را جمع کړي او څوکیداران پرې ودرې او جیل شانتي. زموږ د خپل کور فاونډیشن کنسپټ چې دی په دې موږ ډېر سوچ وکړو چې یاره دا داسې کنسپټ وي که نه چې دې ته څوک یتیمخانه ونه وایي ځکه زموږ خپل کور نوم ایښودی دی او په خپل کور کې دا دی چې یو خو موږ زیات په خپل یو سیسټم باندې کار کوو. سیسټم مطلب دی چې د پاکستان چې کوم ښه ادارې دي کیډ کالجز دي ښه ادارې دي چې د هغې نه ښه سیسټم موږ ماشوم ته موږ فیسیلیټیز ورکړو. زه به مثال درکړم زموږ په ګیټ باندې یو څوکیدار ولاړي صحیح ده که نه او زما دا تېر شوی کال چې دی که نه زموږ نه یو یتیم ماشوم نه دی تښتېدلی. نو موږ زموږ چې کوم سیسټم دی په خپل کور فاونډیشن کې هغې کې ماشومان خوشحاله وي پای کې ریکریشن پروګرامونه وي پای کې سپورټس وي. لکه زه تاسو د سپورټس په حواله سره ووایم که نه نو زموږ د هغې ټیم چې دی که نه هغه د صوبې وینر دی. زموږ په تېر شوي کال کې چې کوم د سپورټس کمپټیشن شو نو پای کې زموږ دا 5م کال دی چې موږ چیمپئن ټرافي ګټو زموږ ماشومان بټوین د ګورنمنټ او پرایویټ سکولونو چې کوم سپورټس فیسټیول سره نه کیږي. نو تاسو دې اندازه لګوئ چې لکه دومره غټ اچیومنټ په سپورټس کې کو په ایجوکیشن کې دي او زیات اوردا دي که نه. زه به تاسو یو مثال درکړم چې زموږ په اداره کې لکه موږ ماشومانو ته د سندرو پورې ښایو. زه به تاسو ته یو کیس سټډي وکړم چې نن سبا تاسو په دې یوټیوب کې واچوئ که نه عنایت الله پشتو سینګر دا زموږ د خپل کور فاونډیشن چې دی دا زموږ پیداوار دی. عنایت ستاسو سره سبق ویلی زموږ سره سبق ویلی دی او هغه بیا جدا یو سټوري ده. په تېر شویو ورځو کې علما اسلام آباد کې واده وکړو او هغه جنیب ښه سی اے کړې ده او سوات یونیورسټۍ کې مو د جاب هم عرضي ته ور وکتو. نو لکه خپل کور فاونډیشن چې دی دا صرف په یو ایجوکیشن کار نه کوي په ریکریشن اکټیویټیز دي. زموږ یو سیسټم دی او په سیسټم کې دا چې تاسو کله دا یو سوال وکړو که نه چې د یتیم ماشوم سره عام الله په ځل زما سره ډاکټرانو بچیم سبق وایي دغه یتیمانو سره سبق وایي خو موږ د هغې کوالټي موږ دومره زبردسته کړې ده. زموږ چې کوم ریزلټس دي زموږ هم آوټسپوټ دي او که نه سوات کې چې عموماً د ایډمیشن په حوالې سره خبره کیږي نو په خپل کور فاونډیشن ون اف د ټاپ ادارې چې کوم دي چېرې تا خپل ماشوم داخلې نو هغه ته به زه خپل کور فاونډیشن کې به کوشش دی چې هلته سبق وایي. بالکل په سفارشونو راځي زه ته اکثر تنګ شم خو بیا د کمیونټي چې کوم ماشومان دي پای کې موږ دا خیال کوو چې زموږ فیس ډېر های نه وي چې یو څو کاله مخکې چې دی که نه نو موږ یو بیسټ فادر اف د سکول ایوارډ ورکوو. نو تاسو بیان شئ چې هغه چا اخیستی و د یو ګاډۍ چې کس چلوله او د هغه د سبق سره دومره شوق و چې هغه به روزانه ما پسې راتو سکول ته. کس بیا مړ شو صحیح ده که نه خو په هغه کال هغه بیسټ فادر اف د سکول ایوارډ اخیستی و. نو موږ وایو چې په دې کې سکول کې عام خلک هم سبق وایي چې یاره خلک د خپل بچو دپاره غلط لار نه استعمالوي خو چې څومره دومره انکم ترې راځي زموږ هغه سیسټم پې د سکول ته استادانو تنخواګانې پې پوره کېږي. نو دا یو ډېر ښه کنسپټ دی او دا د الله فضل دی. دا تروډ پاکستان کې زه تاسو ویم چې په پاکستان کې په یو اداره کې دا کنسپټ نشته. څومره چې خلکو د یتیمخانې جوړې کړي دي نو هغه ماشومان جدا دي. اوس انشاءالله په KBK کې به ما په دې په ریفارمز کار شروع کړو نو خلکو دا ایډیا مخې ته بوتله.